کوم دا په کیمرا ولې منظور لومبۍ راته ووایي چې موږ تاسو راغلي وئ سله راغلي وئ مقصد څه د راتګ بسم الله الرحمن الرحیم دا سله راتګ خو پکې به دا نشته دی د پښتنو حجرې او کورونه او بیا دا د ډېر لویه کورنۍ د باچا خان د طور حجرې دي دغه کښې دا سله راتګ ټکی نه وي ده ته راتګ ټکی وي نو دا ته خو بیا هم راځو د یو پښتون په حیث باندې او د یو د پښتونوالۍ او د خپلوالۍ په نیت باندې بیا د راتګ خو هر وخت به وي او دا وخت داسې و چې په دې وخت کې د پښتنو مشرانو سره لیدل کتل هم ضروري و نو په دې بنیاد باندې دلته راغلم ایمل خان منظور راغلی دی مقصد دویم ځل دی یا درېیم ځل دی تاسو د دې نه وړاندې اعلان کړی پښتون قومي جرګه آیا دا دغه دعوت برخه ده او که نه تاسو د عمرې نه راغلي د هغې مبارکي ده دغه سلسله څنګه ده زه خو اول د منظور مشکور یم چې منظور راغلی دی د مخکې هم چې راغلی و ما ورته ویلي دي چې دا ولی باغ د پښتنو لوی کور دی او انشاءالله هر کله به موږ سترګې په لار خپلو پښتنو ته ولاړ یو عمرې او دغه خو به کېږي هر څه د دغه خبرې دي خو موږ دواړه په دې وخت غمجن یو چې پښتنو سره کم رویه او کم عمل روان دی په دغې باندې زه عمره کې وم چې ما سره بابک صاحب رابطه وکړه چې هغې ملاوېدل غواړي ما ورته چې زه څنګه راشم لومړنی کار به زه دا کوم چې زه هغې ملاوېدل غواړي نو زه به هغې سره ملاوېږم زه بېګار عالم او نن الحمدلله دا د زمونږ ملاوېدلو شو لیدل کتلو شو زه د منظور او د هغه د ملګرو مشکور یم چې رالل او دلته موږ سره کېناستل او زمونږ واحد او واحد د ناستي مقصد دا دی چې پښتنو سره چې کومه ناروا کېږي چې دې کې موږ دغه پښتنو دپاره څه ښه لار وکړو بیخي دا وخت کې ډېر زیات ضرورت لري وخت داسې معرفي حالات دي ډیفاینینګ مومنټس چې ورته وایي چې په هغه کې یعنې یو قام یا یو خلق یا یو ټولنه هغه مزید د ژوند تعین کوي د وخت داسې راغلی دی چې په دې کې تعین نه کېږي چې موږ په کوم اړخ نو دا اړخ معلومولو دپاره به دا جرګه ډېر لویه کارګر ثابتېږي دا به پښتنو ته دا اړخ معلوموي چې په کوم ځای پراته یو چیرې به ځو د دغې دپاره به لکه څنګه چې ده په خپل مجلس کې ایمل ولي صاحب ما ته دغه هغه وکړه چې دا ته به د ټولو پښتنو ډېر نماینده خلک راځي نو نماینده مطلب پوهان راځي نو چې پوهان راشي هغه به بیا دلته د پښتنو په مسلې او د هغې مسلې په حل او د هغې حل دپاره تګلاره او پوره سټراټیجي دغه به ټول ټاکه شي نو دا به د پښتنو دپاره ډېر لوی خوشخبري وي په داسې وخت کې چې دوی لا د مړو په شمېرنو ستړي دي داسې وختونه تېرېږي چې د پښتنو د مړو صرف هغه تعداد شماره شي سینچرۍ پرې وولئ سینچرۍ خلک په کرکټ چې په بالونو نه وایي دلته د پښتنو په سرونو خلک ووالي نو د دغو په داسې حالاتو کې دا د رڼا یو ذریعه پاتې کېدلی شي دا جرګه تفصیل سره ووایه بل وخت کې تاسو پریس کانفرنس هم کوو هغې کې کم قسمه خلک ګډون کوي مقصد یې څه دی که دغه پښتون قومي جرګه چې زما او زما کابینې فیصله کړې ده چې موږ به انشاءالله د پښتنو په خاوره سیاسي ګوندونه تحریکونه او د ژوند سره تړلې د هرې مکتب فکر د هرې شعبې مشران دا به راغونډوو او هغه ټول پښتانه چې دي په یو شکل او په بل شکل په ځایونو کې نمایندګۍ کوي کو هغه تاجر دی صنعتکار دی کو هغه میډیا والے دي کو هغه سیاستدانان دي کو هغه اکټیویسټس دي او کو نور هم موږ له مشغوله کو هغه زموږ پروفیسران دي زموږ نور چې څونه شاعران دي د هر مکتب فکر خلک به موږ انشاءالله راغونډو
او زمونږ سوچ دا و چې په پښتنو کومه دا سخت تېرېږي او پښتنو سره کوم ظلم کېږي چې د دې باره کې موږ ټول راغونډ شو. دې کې د بنیاد نه واله تر د اخره پورې چې هر څه مسلې دي کو هغه د شناختي کارډ بلاکونه دي چې د لکاو خلک شناختي کارډونه بلاک دي، هغه زمونږ په لکاو خلک مسپلیسډ دي، د کور نه بې کوره دي، په بلو ښارونو کې وخت تېروي چې د چا وس کېږي هغه تللی د بل ښار کې اوسي. ګنې زیاتر خلک په تموانو کې لکه آی ډي بیز په شکل په کیمپونو کې وخت تېروي او ډېره لویه قامي مسله ده. بیا مسنګ پرسنز او هغې باره کې یو سوچ او یو فکر او هر قسمه یو خبره پې لازمي کول پکار دی چې هغې کې د ریاست او د پښتون قام خبره یو ځای شي او د هغې دپاره څه حل روښکلی شي او داسې بیا زمونږ د لکاو مسلې دي او په هغې مسلو باندې به انشاءالله موږ خپل کار کوو. موږ به یو ورکینګ پیپر هم تیارو. زما تنظیم خوشدل خان او بابک صاحب دي ناست دي، دوی ته موږ ریکویسټ کړی دی انشاءالله موږ به ټول یو ورکینګ پیپر تیارو. زه چې دعوتنامې لیږم هغې سره سره به زه خپلو ټولو د میلمنو ته دغه ورکینګ پیپر هم لیږم چې دوی ورته اول نه تیاري وکړي او که د هغې نه بغیر یا د دوی څه مسلې په مضغو کړي چې هم ورسره موږ له راوړي. خو موږ به کوشش کوو چې د وړوکې نه وړوکې مسلې نه واله د لوی نه لوی مسلې د پښتون قام چې په هغې د په دغې جرګه کې بحث وشي او بیا به کوشش کوو چې دا ټول ملګري چې څونه دغلته راځي چې هغه موږ په یو داسې نقطې متفق شو چې د دې نقطې نه خو نقطو باندې څنګه یو مسله نه ده او هغه موږ د خپل سیاست او د خپلو نظریو او د خپلو تحریکونو نه بالاتر د یو بل سره مقابلو نه په بالاتر د پښتون قام دپاره په هغې باندې ګامزن شو. زه به د پښتنو ځوانانو ته وایم چې الحمدلله دا نن کو موږ ناست یو دا د وخت یو دغه دی. زم ځوان یم دام ښه ځوان دی، زه ته لږ مشر یم د ګیره کې مې سپین مین لګېدلی دی د ده له هر څه تور دي. نو موږ دواړه ښه ځوانان یو موږ به کوشش کوو چې دا ځوانان به ځان سره ودرو. زه هر ځای کې دا وایم چې باچا خان په یوازې هېڅ نشو کولی چې هغه سره د شپږ شلې زره خدای خدمتګار فوج نه وی جوړ شوی نو هغه په یوازې هېڅ نشو کولی. زه په یوازې هېڅ نشم کولی. دا منظور په یوازې که موږ ډېرې جذبې لرو ډېرې عقیدې لرو خو په یوازې موږ هېڅ نشو کولی. دا په یو والي باندې کېږي او پښتانه به اتفاق کوي نو هله به په مخ کې ځي. دا د باچا خان بابا نه موږ ته پاتې خبره ده. نن لږ ضرورت زیات په دی دی چې پښتنو ته به باچا خان بابا وایي چې پښتنو لا به یو کېږو ګنې رو کېږو. زه دا په لسم نهم ځل ویم چې پښتنو یو شی ګني ختمیږو لګیا یو. بیا به زمونږ نوم ني، زمونږ نښه بني، زمونږ ژبه بني، زمونږ کلتور بني، زمونږ رسم او رواج بني او دې کې ډېر کردار به ځوانان ادا کوي. هغه ځوانانو ته بالخصوص ویم څوک چې په رنګینو کې بېلارې شوي دي د خپل قام نه هغوی ته هم لارې دي د مخ څپېړې هغوی ته د وخت وښولې د دې څپېړو نه د سبق حاصل کړي او د خپل لارې ته د راواپس شي. خپل قامولۍ خپل پښتنو ته او د لویې جرګې ته د ټول کینی او کوشش وکړو چې څونه پښتانه دي کو دا بیا ځوانان دي کو دا مشران دي کو دا سپینګیري دي کو دا زمونږ میندې خویندې زمونږ لوڼه دي چې ټول دې جرګې ته کینی او د دې جرګې په ملاتړ د پښتون قوم چې څوک هم د پښتو په غم کې شریکي چې هغه ورسره ودرېږي. پیغام مرنه اخلم پښتنو ځوانانو پښتون قام لپاره پښتون قام څرګند کېږي نورې هلې ځلې هم روانې دي ستاسو پلیټفارمونه هم دی پلیټفارمونه هم څه میسج ورکوئ پښتنو ځوانانو ته اول میسج دا ورکوم چې یو خو په ځان اعتماد ولرئ. د چارسدې ځوان دی دا اعتماد ولري چې د وزیرستان خاوره زما ده، د پښتو خاوره ده. د دیر ځوان دی دا اعتماد ولري چې د کوټې خاوره زما ده. د پښتنو یې تر ټولو غټ کار دا ورکړی چې دوی د یو بل باندې اعتماد ختم کړی دی. دا د یو خو په خپله خاوره اعتماد وکړي، په خپله ژبه دی وکړي، په خپل تاریخ دی وکړي او بیا د ښه په اعتماد سره موږ وینو دا سحر چې کوم را روان دی دا ډېر ځیرک خلکو ته په نظر راغلی دی. دا شاید معلوم شوی دی ورځ به دا توره شپه به تېرېږي سحر به راځي خو موږ وایو چې تاریخ لیکه شي راشئ موږ ټول یو داسې مثال پرېږدو چې راتلونکی نسل واقعي فخر پرې وکړو. او زه د ځوانانو د سپین ږیرو د ټولو نه په دې خبره هم ډېر خوشحال یم چې په داسې وخت کې چې یو نیم سل کاله مسلسل سامراجیت وخوړل د خپل تاریخ نصاب یې نه و
د خپلې ژبې نصاب یې نه و او بیا هم دی لا چې فیسبوک ګورې ټول به په پښتو لیکل کوي، ټول به بیا د خپل تاریخ خبره کوي، بیا دوی لا ولاړ دي. دا میړانه اوس موږ لیدلې ده چې پښتون کام ورکول یا دا ناممکن دي. او په داسې وختونو کې نن متحد دي، اتفاق یې کړی دی، باید د خپل اتفاق قایم وساتي. ډېرې کیسې وې، ډېرې مجلسونه و، ټول غولول یې هم ولیدل چې سا څنګه وکړل او څنګه روان دي او څنګه کېږي. په دې هم پوهه شو. اوس تقریبا پښتانه ځوانان پوهه شوي دي، اعتماد یې لرلی دی. اوس پرمختګ دی، دا پرمختګ به په پرامن طریقه سره، په خوږه طریقه سره، ډېر د دلیلونو په بنیاد، د منطق او د علم په بنیاد به دا پر مخ بوزو. انشاءالله سحر را روان دی، داسې سحر به وي چې د دغې سحر بانګونه به دا د باچا خان او صمد خان په نامونو جوړیږي. دا به داسې سحر وي چې پښتنو ته به د خپلو وسایلو اختیار وي. دا یو نیم کړه خلک مسافر د چې په نورو علاقو کې د غلامۍ ژوند تېروي، دا به خپل کلي ته په ګډا راځي، د ډول په اتڼ به راځي. انشاءالله قرباني دي لږ څه بې فکره د شي ولس په سر ورته ولاړ یو، که چا غشی راویستو که تیږې، دغه مشران دا به ټول ورته ولاړ وي، اول بیا په ځان خوري. نن هم که څه هم د علاقې د پښتنو ځوانان شهیدان زخمیان دي، خو د علاقې مشران هم په جیلونو کې ناست دي، تشدد زغمي. قطعا هغه خلک د پښتنو مشرګري چې څوک کوي هغه نه دي چې خپل ځان به بچ ساتي. انشاءالله همیشه قرباني ورکړي دي، بیا یې ورکوو. خو مقصد مو د پښتونخوا وطن یو داسې خوشحالي، یو داسې ترقي چې هغه د پښتونخوا ولس په خپل لاس کې وي. ډېره مننه.